د خپل نیوز باندې دغه سړی راوړه ما د مخ کې نه وه 2 غنټو دپاره کتاب په کتاب به خبره کوو. سر د ځان پوهه کوم ښه ریزنینګ نه کوم نه ستاسو سره د ریزنینګ هغه صلاحیت لرم. زما مناظر کې الحمدلله څوک ماته دا نشي غوره چې چېرته دلته مړی شوی دی چېرته دلته یو مړی پکې ضروري دی. کم مسلک زما دپاره ټیک دی چې زه هغه فرقه او هغه مسلک هغه سکول آف تاټ چې دی هغه فالو کوم. تاسو خو د دې نه منئ دارالعلوم حقاني د ایشیر ټول نه لویه مدرسه ده. هلته ورشه فتوا راوله په دې د اعتماد نشته دی. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتي محمد تقي عثماني صاحب د پوره دنیا شیخ الاسلام دی په دې د اعتماد نشته دی. مودي صاحب کتابونه ته ګورئ بعضې ځایونو کې هغه خطرناک څیزونه پکې دي. دا اوس چې جماعت اسلامي والا کوم خدمت کوي یعنې دا کوم زموږ استادو زکاتونه او دا چاندې ماندې راغونډوي په بغیر مودي صاحب کتابونه لیټریچر چاپ کوي. اوس د منیر شاکر دی هلته چې دی اوس دی د راپزله پوره امت استراب کې اچولی علمي زور دی راشه مخامخ علمي بحث وکړو نو دمکیانې څه دپاره ورکې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو. کوشش مې دای کنه مستقل چې علماء کرام کم ځای ته راځي نو چې زه واورم بلکې تاسو یې هم زما سره واورئ. وجه د دې دا ده چې مونږ په یو داسې دور کې ژوند کو چې فتنې دي غیر چاپیره کنفیوژن دی او لار ښودل چې دی که نه لار ښودل لار معلومول ګران شوي دي. زما سره نن پروګرام کې محترم مفتی ندیم صاحب موجود دی کوم چې څه تعارف محتاج نه دی. خبرې سره کومه د ټول ناوله ته خپل پروګرام کې هرکلی وي. جزاکم الله خیر الله مباد ساته چې مفتی صاحب څه وینئ حالات څنګه روان دي ستاسو په نظر کې څنګه روان دي امت مسلمه بیا خاص طور پر په پاکستان کې مسلمانان چې دي که نه کنفیوز دي ډیوایډ دي تقسیم دي ذمہ دار څوک دی او هلې څه دی؟ تاسو کوم حالات ښایي سیاسي حالات ښایي مذهبي ښایي؟ چې دواړو په یو بل باندې اثر دی دواړه په یو بل باندې ډیپینډنټ دي دواړه یاد. نو سیاسي حوالې سره خو ملک کې د 10 کاله بخصوصا په د 15 کالو کې چې حالات تیر شو خو د ټولو پاکستانیانو مخې ته دي. هر سړی په هغې باندې پوهېږي چې څه وشو چا وکړله ملک چا دیزي ته ورسو الله تعالی دې وکړي چې دغه کومه معرکه اوس را روانه ده چې زموږ پاکستانیان په هغې باندې پوه شي او آینده په دغه معرکه کې خپل خیرخواهان او بدخواهان وپېژني او کوم علما چې یقینا د دې قوم د دغه امت د مسلمانانو خیرخواهان دي د هغوی مټې او ملا مضبوطه کړي. دوی مذهبي حوالې سره نو مذهبي حوالې سره ستاسو هم بعضې څیزونه ما اورېدلي دي. دې وخت کې لویه فتنه دغسې جوړه ده مذهبي حوالې سره ځکه تاسو ته اول نه یو خبره وکړم حکیم علومت حضرت مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحم الله هغه لیکلی دي ډېر لوی عالم تیر شوی دی که یو څوک غواړي چې د فتنو په دا دور کې زما ایمان محفوظ شي نو دته پکار چې د هر چا بیان د هر چا چاهې د قرآن درس وي نه دی اوري د هر چا کتاب رساله دی نه ګوري چاهې د قرآن تفسیر یې ولې نه لیکلی. اول دی دا معلومات کې د لیکونکی څوک دی د کم مسلک د کمې عقیدې د کمې نظریې سړی دی بیا دې د هغې نه پس ګوري. ځکه زموږ خلکو ذهن کې دا وي چې یاره زه به ګورم هر څوک به اورم هر څه به ګورم صحیح به اخلم غلط به پرېږدم. نو یقینا د صحیح او غلط د پیژندو دپاره معیار هغه عقل خو نه دی هغه علم دی. سړی 10 کاله 20 کاله 30 کاله 40 کاله مدرسو کې تیر کې بیا دغه معیار انسان قایمولی شي. نو زموږ خلک د دغه غلط فهمۍ شکار دي امت کې ټول بګاړ چې پیدا دی د دې څیز د وجې نه پیدا دی چې موږ هر څوک اورو هر څوک پالو کوو. دې وخت کې خلک زموږ د کلمې پورې ورسېدل زموږ د قرآن پورې ورسېدل یقین وکړه په دې وخت کې څوک هم ځان بېدلیله نه ګڼي. نو هر سړی خپله ذمه دار دی د حالاتو او هغه فرقه پرست علما هغه ذمه دار دي چې پوره امت یې پرېښورو د امت په خلاف باندې یوه لاره خپله کړله امت یې ګمراه کړو. سید عزیز تپوس کومه لازمي ګڼم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دا تاسو چې کوم خلک عام ولس یاد کو چې دوی هر څوک ګوري هر څوک ریټکي هر څوک اوري دوی ته به دا پته څنګه لګي چې کم مسلک زما دپاره ټیک دی چې زه هغه فرقه او هغه مسلک هغه سکول آف تاټ چې دی هغه فالو کوم. نو یو خبره خدا ده مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله ذکر کړ دی نن سبا خلک وایي چې صحیح او غلط ملا زه څنګه وپېژنم. یقین وکړه زموږ علما نه یو نو په دې معاشره کې ما او تا ډاکټران نه یو یو صحیح او غلط ډاکټر پیژندی شو یو صحیح او عطایي حکیم پیژندی شو او چې کله دینی خبره راشي بیا موږ دا قسم عذرونه پیش کوو. دویم دا په دې وخت کې موږ ګورو
دا زمونږ الحمدلله په دې وخت کې اهل سنت والجماعت چې پکې زمونږ تبلیغي جماعت دی، پکې کې زمونږ جمعیت العلماء اسلام والا دي، پکې کې زمونږ عالمي مجلس والا دي، په دغه کې زمونږ نور ډېرې ډلې دي الحمدلله چې هغه په څلور مذاهبو باندې پوره دنیا کې مسلمانان عمل کوي او 98% خلک هم هغه دي. دا کوم خلک چې تاسو یادوي زمونږ په دغه علاقو کې شر او لانجه جوړه کړې ده، یقین وکړه نه خو هغه کومې مدرسې سره تعلق ساتي نه د کوم تنظیم سره تعلق، د هغوی خیال دا چې دا ټول امت په غلط دی. 1400 کاله مسلمانان چې په کوم دین روان دي دا دین هم غلط دی، دا قرآن فهمي هم غلط ده، دا قرآن کوم مطلب بیانې هغه هم غلط دی. په دا نیوزونو باندې راځي د تیر ورځو کې څو مسایل چې راغله د عایشې رضی الله عنها د واده په حوالې سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په څومره عمر کې شوي، یا په دې تیر وخت کې د تراویح په حوالې سره ستاسو نیوزونو والا نور مرګري هلته به ورتله د هغې نه مې انټرویو کول، دلته ما لراله ما ورته ویل ګوره دا حل نه دی، دا خو تاسو د خپلو دغه زیاتولو دپاره د ډالرو ګټلو دپاره دې ته هم سوچ نه کوو چې دا سړی غلط وی او که صحیح وی او صرف امت ته دا سړی پیش کوئ او الله له به جواب نه ورکوي ردیسیز. ما ورته ویل که واقعي تاسو دې کې خیرخوا یئ تاسو خو د دې نه منئ دارالعلوم حقانیه د ایشیر ټول نه لویه مدرسه ده، هلته ورشه فتوا راواله په دې د اعتماد نشته دی. شیخ الاسلام مولانا مفتي محمد تقي عثماني صاحب د پوره دنیا شیخ الاسلام دی، په دې د اعتماد نشته دی. دا دومره لوی جماعتونه دیني دي، په دې د اعتماد نشته دی. چلو بیا دغسې وکړه ما ورته په خپل نیوز باندې دغه سړی راوغړه، ما دا مخامخ کېنوه 2 ګنټو دپاره کتاب په کتاب به خبره کوو، ځکه تا ته خو دروغ دی وایي ته په دروغو نه پوهېږې، زه په دروغو پوهېږم، ځکه یو خبره غلطه کوم دی به ما ته مخامخ جواب راکړي، که دی غلطه کوي زه به ورته جواب ورکړم. ما ورته ویل دغسې وکړه. نو امت کې انتشار چې جوړ کړی دغه 1% خلک دی هغه دیم پوهېږي زم پوهېږم، دی وایي 1400 کاله چې تاسو په کوم دین وایي دا غلط دی، نو دیو هم په شک کې شو لکه تا طریقه خو نه ده که نه، نو تا ته به سبا څوک وایي چې قرآن غلط دی. هندوانو په دې هم اعتراض صرف په سوره فاتحه باندې یو هندو 1500 اعتراضات کړي دي، بیا به مونږ هغه ګورو مونږ چا پسې روان شو. دغسې وکړه دا سړی مونږ سره کېنوي ما وره د سره دغه حل دی آسان. سر د ځان پوهېږم ښه ریزنینګ نه کومه، نه ستاسو سره د ریزنینګ هغه صلاحیت لرمه. د نبی مهربان په ژوند کې صلی الله علیه وسلم پس ژوند کې د هغوی په ژوندانو یا د خلفای راشدینو په وخت کې دا مسلکونه فرقې وې سر؟ زه تاسو ته یو خبر وکړم، یو خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنګویي کړې وه بن اسرائیل په 2 ډلو کې تقسیم شوي، زما امت په 3 ډلو کې تقسیمیږي، کلهم فی النار الا ملة واحده. دا ډلې مسلمانانو کې دننه وي، دا ټول جهنمي دي سوای د یوې ډلې نه. صحابو تپوس وکړو د نجات موندونکې ډله کومه یو ده؟ قال ما انا علیه واصحابي. یو خبره در پیغمبر پیشنګویي د غلطه کلم نشي ثابتېدی، د بخامخا پوره کېږي. یو دویم نمبر ته چې د چا دور پیش کې په هغه وخت کې ریاست حکومت دا د دیني خلکو سره و، په دې وخت کې حکومتونه د اقتدار واګې د هغه چا په لاسونو کې دي چې هغه ته دا پته نشته قرآن 30 سپارې دی که 40 سپارې دی، هغه سوره اخلاص ورته لیکلی ورکړی هغه نشي ویلی. هغه دا فرقې خو دغه خلکو جوړې کړي. د افغانستان کې تیر دور کې اسلامي حکومت تیر شوی د ځل بیا راغلی، الله تعالی دې ورته استحکام ور نصیب کړي. ته هلته ورشه د علماو په لاسو کې د اقتدار واګې وي، هلته به یو خدای و، یو قرآن و، یو دینو، ته ورشه هغوی تراویح هم منلې، هغوی د هر څه منله، د هغوی عدالتونه مو هر څه. که دلته پاکستان کې هم یو ځل دغسې اسلامي حکومت راغی د علماو په لاسونو کې 100% در اقتدار واګې راغلی، انشاءالله بیا به دلته هم دغه خلک نه ګوري. دغسې خلکو د زه نران وایم چې وروا دې وړي هلته افغانستان کې دا مسلې وکړي، انشاءالله د کوړو سزا به یې د هغوی دا سزا به نه چې څوک ورته راځي بیا ورته مایک نیسي. خو دلته خو اسلامي حکومتونه نشته رهي، حکومتونه دغه چا په لاسونو کې د هغوی ټول عمر دا غواړي چې موږ مذهبي خلک وجنګي او دوی ورباندې حکومت وکړي. مذهبي خلکو کوتاهۍ هم شته که نه؟ نو کوتاهۍ د مذهبي خلکو نه دي، هغه د کم څیزونه چې دي که نه دغه د ریاست کار وي. زمونږ کار دی په دلیل په بنیاد باندې عوامو ته اطمینان ورکړو، خبر وکړو، خو عوام خو نه پوهېږي په هغې باندې مني نه. یو تپوس کوم که نه لکه تاسو جماعت اسلامي به والو په سیاسي میدان کې تاسو هغو نه منئ هغو تاسو نه مني، نو عامي ته خو دا پته نشته چې ټیکنیکل دننه پکې څه پراته دي. خو دا چغه اوري چې دا دواړه د دین خبره کوي او اسلام باندې نفاذ به کوي، چې تاسو دواړه په دومره شدید اختلاف یې فرض که زه صرف دا یاد کړم، نو دا ګناه د چا دی سر؟ زه تاسو ته اوس یې ووایم چې دلته اوس یو غټ مسجد موجود دی، په مقابله کې یو وړوکی جومات څوک جوړوي، نو دا غټ جومات چې کوم علاقه کې اتحاد اتفاق و دغه خلک مجرمان دي، که راڅوک چې د دې خلاف د وړوکی جومات جوړوي دا زموږ مجرمان دي. دا جمعه اسلامي خو وروسته مودودي صاحب د دې مشر چې کوم و دا زمونږ د مهنام الجمیعت ډیټر و 11 روپۍ تنخواه وه په هغه وخت کې، هغه عالم و نه، بیا وروسته راپاس عالم نه و، باقاعده کومې مدرسې فارغ اوس هم نه دی. مطلب د مدرسې نه فراغت ضروري دی.
مونږ نن سبا چې څه ته علم ویل کېږي د علماو په هغې باندې اجماع او اتفاق دی کومې مدرسې سند ورسره نشته دی د کوم استاذ نه باقاعده علم نه دی حاصل کړی د هغې د وجې نه خو چې مودي صاحب کتابونه ته ګورې بعضې ځایونو کې هغه خطرناک څیزونه پکې دي دا اوس چې جماعت اسلامي والا کوم خدمت کوي یعنې دا کوم زمونږ استازو زکاتونه او دا چاندې ماندې راغونډوي په هغې د مودي صاحب کتابونه لیټریچر چاپ کوي یقین نو که هغوی چې څومره نقصان کوي د سیکولر خلک یې نه کوي صرف دا اوس د جماعت اسلامي تفهیم القرآن راواخله د مودي صاحب چې چاپ کوي دی مفت ورکوي زګونو کې د هغې اولنۍ جلد صفحه 288 کلاو که هغې کې لیکلي دي وایي د احد په جنګ کې چې کوم شکست صحابو ته شو د دې وجه دا و چې په صحابو کې خودغرضي راغلی وه سود راغلی و لالچ راغلی و دا بنیاد و د هغه کتابونه دغسې لټریچر نه ډک دي د انبیاء کرام علیهم السلام په حوالې سره د صحابو په حوالې سره د اولیاء امت په حوالې سره دومره خطرناک او دل ازار خبرې پکې دي یقین وکړه چې حیران بشي ورته نو سیاسي حوالې سره هم دغه امت ته نقصان رسونکي هغوی دي دلته یو جماعت د علماو و را روانو په هغې اتحاد اتفاق و ولې تا مقابله کې یو بل سیاسي جماعت جوړ کړو مذهبي حوالې سره هم د دغه قوم دشمنان دي سر ووټ چاله ورکول پکار دی د ووټ خو یقین وکړه چې په دغه ملک کې وطن کې یو خو د نور کارونه یو طرف ته که او دیني حوالې سره دا ټولو ته پته راشي دلته کله د ختم نبوت خبره راشي دلته د مدرسې خبر راشي دلته د ګیرې پګړۍ خبر راشي زه یو ملا یم یو مدرسې سره مې تعلق دی نو زه د ټولو نه اول که جمعیت العلماء والا خاموش پاتې شوي د ټولو نه اول ذمه دار او مجرمان زه هغه ګڼم نو چې زه مجرم ګڼم د قوم مجرم ګڼي پکار چې په دې وخت کې ملګرتیا وکړو وټم ورته ورکړو که نه د هغوی حق دی چې زموږ د دین حفاظت کوي د شاعر الله دلته حفاظت کوي نو بیا 15 کاله پسې چغې وهو پکار چې په دې وخت کې مو سره څخه په کلکه ملګرتیا وکړو ووټ جمعیت علماء اسلام له ورکول پکار همدغسې ده چې صحیح ده یو تپوس کوم بیا به بس کوزي زه خو دومره نه یم پوه خو مونږ چې کم داسې سرسري تاریخ کتلی دی نو کله چې په بغداد کې د خلافت خاتمه کېده نو علماء کرام په مناظرو کې مصروف وو دا مناظرې په اسلام کې څه حیثیت دی نو یو خبره خو در بغداد والا خبره تاسو غلطه کوئ دغسې نه وه دویمه اول به زه د بلې خبرې ته لاړ شم دا اهمه ده ګوره مناظره چې د انبیاء کرام علیهم السلام کړې ده د ادم د ابراهیم علیه صلات وسلام مناظره باقاعده شوې ده د نمرود سره 3 سپاره کې ذکر ده د خپل بت پرست قوم سره مناظره شوې ده 2 سپاره کې ذکر ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران د عیسایانو سره مناظره شوې ده سوره ال عمران په شارح نزول کې مفسرینو تفصیلی روایت جمع کړي دي دویم او د ابن عباس رضی الله عنه مناظره ده زموږ د کبیرو د مسلسل را روان دي او د دین حصہ ده وجادلهم بالتي احسن قران مجید کې الله ذکر کوي مفسرینو د غید لاندې لیکلي دي مناظره مراد ده اوس تاسو ته یو خبره وکم د مناظرې یو تصور د مخکې خلکو ته ورکړل شو چې مناظره دې ته وایي چې قومونه وجنګو کلي وران کو دی یو بل کورونه وسوځو هغه مناظره نه دغه فساد دی یو مناظره داره دلته په مقبره کې جګړه شو چې دا جنازه صحیح ده که غلطه ده قبر سر تر سورې بقرې اول صحیح ده که غلط دی اوس د منیر شاکر دی هلته چې دی اوس دی د راپزله پوره امت استراب کې اچولی یو صورت داره چې عوام خپلو کې په دې وجنګېږي دا فساد دی دا مناظره یو صورت داره هغوی نه موږ مطالبه وکړو موږ ورته 4-5 علما راکړي 4-5 موږ درکړو خپلو کې به لیکل وکړو شرایط به طی کړو علما به کینو ریکارډینګ به وشي عوام به وګوري دې ته ویل کېږي مناظره چې په علمي دلایلو سره یو بل ته اطمینان ورکړو مناظره وشو خلک یې ګوري اوس که هر څوک په هغې کې په حق یې په باطله هغوی په هغې باندې پېژندی شي پوهېدی شي دویم خبره دا ده چې د بغداد سقوط وشو یا د بل ځای وشو یا د بل ځای دې کې ګوره هغه وخت کې دا مناظرې نه وي چې دغو خلکو مشورې کړي دي تاریخي حیثیت نه لري هغه وخت کې مسلمانان چې د هغوی خلافتونه نه و د هغوی دغسې صحیح مشران نه و چې د هغوی رهنمایي وکړي په دې وخت کې او مونږ دغسې کړي نه ده چې مونږ خامخا چا پسې پاسېږو مناظرې وکړو یو باطل راشي چیلنج وکړي بیا هغې ته جواب ورکول مونږ خپله فریضه ګڼو علمي دایره کې تر نه د هغې نه خو امت ته مشکلات جوړېدی شي نه تر اوسه پورې جوړ شوي بلکې د دې په ذریعې سره هغه اور چې خلکو په مذهبي توګه باندې لګولی او د یو بل کورونه سوځول مونږ ختم کړو پر اوس کله زه د دې روچ ته راغلی وم 2 کاله مخکې یو مناظرې ته نو زمونږ یو بند چاردیوالۍ کې مناظره وه بیا ډي سي پي صاحب خبر شو 4 غنټې مناظره شوې بیا موږ وغوښتو ما ته ویل چا نه مې اجازت اخیستی و ما ورته مونږ جواب ورته ما ورکړو ما ورته ګوره مونږ در سره تعاون کړی زما شکریا ده نو ما ته ویل چې څه تعاون دې راسره کړی ما ورته دلته 2 قومونه جنګېده چې په امام پسې به فاتحه ویې که نه به ویې نو ما ورته یا خو دا و چې خپلو کې به یو بل ویشتی جګړه به یې کولی یا مونږ وراغله نمایندګان هم ته وکړو په بند چاردیوالۍ کې ناست وو مونږ 4 غنټې په هغې باندې بحث وکړو استاده نه و خوښه ما ته ویل دا خو ټیک خبر ده که نوره کوئ راشي زمونږ د جومات کې پولیس به درته ودرو
نو ما ورته ویل نه بس وشو بس دعا وکړه په دغه ځای باندې نو مونږ هم دغسې کړي دي که څوک د مناظرو غلط تصور پیش کړي د هغه خپل خیال ستاسو اکثر مناظرې دي چې ستاسو نه سړی بیا یریږي چې مخامخ ووي نو مونږ 4-5 ملایان ناست چې خو غوسه هم هغسې مناظره پکار خو یو بل به ووهو که ما ته نن دی لږ وی مفتي ندیم صاحب راغلی دی نو مې سې نه چې زه خو ته یریږم بس دغه به ستاسو غلط فهمي وي زموږ مناظرې ډېر په ابهام تفهیم او ښه ماحول سره وي تاسو که زموږ نه مخکې وګورئ ما تقریبا 2011 کې شروع کړې ده عملا زما مناظره کې الحمدلله څوک ما ته دا نشي غوره چې چېرته دلته مړی شوی دی چېرته دلته یو مړی پکې ضروري دی خو مخکې مناظرو کوم تصور چې ورله شوی هغه تر اوسه پورې د باړه چې سوځېږي دا په دقسې سوځېږي هغه خلکو یو تصور وکړ تر اوسه پورې هغه باړې خلک پریدیان په ځای نه شو دی د دې مذهب په نوم باندې جنګولي وو دا اوس یو ځل بیا د څوک فتنه وشتی دا هم د دغه څیز باندې دوباره غواړي موږ یو ته دمکي بل ته دمکي خو هلکه علمي زور دی راشه مخامخ علمي بحث وکړو نو دمکیانې څه دپاره ورکې نو موږ خو دغه څیز نه راولو هم که نه چې د علمي ماحول ته راشي دا خو علمي مسایل دي چې علما خپلو کې کښېني حل کړي جی قدرمنو کتونکو مفتی صاحب مو واورېده امید لرم پروګرام به مو خوښ شوي او انشاءالله بار بار به ورسره کینو کله چې هم مخې له راځي اجازت غواړم د الله په امان